زما عزتمندو یو ورځ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د صحابه یو جماعت ته راغو او د هغوی نه تپوس کوي چې داسې څه خبره ده چې نن تاسو دلته کې راجمع کړي یئ. صحابه ورته عرض کوي چې ای د الله رسوله، مونږ دلته کې د الله جل شانه د ذکر کولو دپاره راجمع شوي یو. د الله جل شانه حمد او ثنا دپاره مونږ دلته کې راجمع شوي یو. دا د الله جل شانه په مونږ باندې ډېر لوی احسان دی چې مونږ مسلمانان پیدا کړي یو. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره د صحابو نه واورېده، نو رسول الله مبارک ورته فرمایي چې په خدای قسم چې تاسو دلته کې د دې ذکر د وجې نه راجمع شوي یئ. نو صحابه ورته فرمایي چې بالکل ای د الله پیغمبره په خدای قسم چې مونږ دلته کې د الله جل شانه د ذکر کولو دپاره راجمع شوي یو. نو بیا رسول الله مبارک صحابو ته فرمایي چې ما تاسو له دا قسم د څه بدګمانۍ د وجې نه دی درکړی. دا ما صرف اور صرف دا قسم په دې دپاره درکو چې اوس ما ته جبرائیل علیه السلام راغلی او ما ته فرمایي چې الله جل شانه د دې د ذکر په وجه باندې په فرښتو باندې فخر کوي لګیا دی. الله اکبر. رسول الله مبارک فرمایي چې دلته کې ما صحابو ته کوم قسم ورکو دا صرف اور صرف د تاکید دپاره مې ورکو چې آیا دې کې ما ته معلومه شي چې صرف د الله جل شانه ذکر د دې غرض دی که نه داسې یو خاص عمل بل هم شته چې الله جل شانه د هغه خاص عمل د وجې په دې باندې فخر کوي لګیا دی. خو صحابو هم ورته وویل چې نه، زمونږ د په خدای قسمي چې صرف اور صرف زمونږ د الله جل شانه ذکر غرض دی. مونږ دلته کې د الله جل شانه د ذکر دپاره راجمع شوي. عزتمندو، مونږ او تاسو ته هم پکار ده چې هر وخت د الله جل شانه په عبادت کې او د هغه په ذکر کې تیرو او الله دې مونږ ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې مونږ هر وخت ذکر کوونکي جوړ کړي. وآخر دعوانا